د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کې یو صحابي دی حضرت دحیه کلبی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې به جبرائیل امین راتلی هغې به همیشه د دغه دحیه هغې خو ملایکه وله ځکه ته چې به ده ته راتلی د یو انسان په شکل وسلو او د کوم انسان په شکل و د دحیه کلبی په شکل به راتلی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه سړي سره ډېره مینه او محبت و که څه په دې وخت کې هغې صاحب ایمان نه و هغه کافر و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ډېره دعا کوله چې الله دې بنده ته ایمان ور نصیب کړه. د یو وجه خو دا و چې پیغمبر ته د ده رنګ ډېر خوند ورکاوی ځکه جبرایل د ده په رنګ کې راتلی او دویم د ده د لاس لاندې ډېره غټه قبیله وه د ده په ایمان راوړلو باندې ټوله قبیله په ایمان مشرفه کېدله ځکه پیغمبر علیه السلام به ډېرې دعا کولې یا الله دې سړي ته ایمان ور نصیب کړه. د پیغمبر دعا وه د پیغمبر دعا به څنګه نه قبلېده. د حضرت دحیه کلبی په زړه کې الله تعالی د ایمان صداقت واچوه. د کور څه د ایمان په اراده باندې راغلی حضرت جبرائیل د ده څه مخکې پیغمبر له راورسېد چې ستا تمنا او ستا دعا الله قبوله کړه. د دحیه په زړه کې الله تعالی د اسلام حقانیت ور واچوی هغې د اسلام په اراده باندې ستا دربار له را روان دی. چې کله دحیه دروازې ته رانږدې کېدی د مسجد پیغمبر علیه الصلاة والسلام ور ولاړ سو د خپل پټو یې ورته وویل ورته زما پر دې پټو باندې راځه ځکه د پیغمبر عادت دا و اذا جاءکم قریم قوم فاکرموا چې د قوم مشر درله رالی که کافر دی که مسلمان دی د هغې عزت به کوئ. هغې هم ډېر ادبناکه انسان و. هغې د پیغمبر پټو ټول کې په دې زړه پورې ونیوی مچې کې پر سر یې کښېښوی پر سترګو یې کښېښوی زما قدمونه به ستا پر پټو باندې څنګه لګېږي. چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مجلس کې کښېناستی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سے د کلمې پر غوښتنه وکړه. پیغمبر علیه السلام چې کلمه ورته وویله هغه سړی دومره ژاړي د ډېرې ژړا په خاطر باندې کلمه ویلی نشي. آخر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي سړی ولې دومره ژاړې ورته د الله رسوله زما سه یو ډېره عظیمه ګناه سوې ده نه معلوم چې زما د ګناه بخښنه به په کوم شکل باندې ورته د الله رسوله ته د خپل رب سره رابطه وکړه که زما په قتلېدو باندې زه د ګناه څخه خلاصېږم زه دې قتل سم او که زما په مال و دولت ټولو خرڅولو باندې زه د ګناه څخه خلاصېږم زما دې ټول مال دولت خرڅ چې هر څه زما سره کېږي زما ټول منظور دي خو صرف یو ګناه راسه سوی ده د هغې ګناه څخه خلاصون الله تعالی نه معلوم چې ما به د دې ګناه څخه څنګه خلاص کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته کومه ګناه ده هغه ورته د الله رسوله د ډېره شرمه یې درته ویلی نه سم. چې کله پیغمبر علیه السلام ډېر اصرار وکړي چې کومه ګناه ده هغه ورته د الله رسوله زه د قوم مشر زما په امر او زما په غوښتنه او زما په لاس زما د قوم 80 نجونې خالي ژوندۍ ما در خاورو لاندې کړي دي. اوس چې ماله د هغې زندګي و د هغې چیغې په یاد راسي نو زړه مې دردېږي چې زما ګناه به څنګه وبخښل سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د خبره واورېده د ډېره تعجب بس یو ساعت کوي چپ پاته سو. پیغمبر علیه السلام حیران سو چې د دې کوم نصیبه ګناه به څنګه بخښل کېږي. لیکن د الله د عرش څخه د سترګو په رب کې جبرائیل راورسېد. چې کله حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر په حیرت کې ناست دی. ما رسول ته یا محمد ان الله یقرئ علیک السلام زه راورسېدم الله تعالی ډېر سلام وایي اے محمد الله پر تا ډېر سلام وایي او دویم دا پیغام راکې وقل لدحیه دې دحیه ته دا ووایه انی غفرت بقول لا اله الا الله ما د لا اله الا الله د کلمې په خاطر تا ته در بخښنه وکړه کفر 60 سنه شپېته کاله دې پر کفر تیر کړه ما در وبخښل وسیئات 60 سنه شپېته کاله دې بدعملۍ وکړې هغه مې ټولې در وبخښلې او دغه رقم و قتل 70 بنات او 80 زنانې چې ستا په لاس قتل سوي دي در هغو ټولو زه در تېر سوم. دحیه چې کله دا واورېد د دحیه خوله د خندا ډکه سوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ژړا سو. صحابه ور باندې راټولېد الله رسول پر څه باندې ژړل باره ورته الله تعالی د یو کافر د شپېتو کالو کفر
د یو کافر د 80 کالو بد عملی، د یو کافر د 80 انسانانو مظلومانو قتل الله تعالی د یوې کلمې د لا اله الا الله په خاطر ټول ور وبخښل. او زما د امت یو بچی چې هغې د پلار په ملا کې د پلار لا اله الا الله وایي، هغې د مور په رحم کې د مور لا اله الا الله وایي، هغې چې د مور څه پیدا سو دستي د په غوږ کې د لا اله الا الله اواز رالی او د هغې ټوله زندگی د لا اله الا الله پر کلمه باندې تیره سي. الله تعالی به زما د دې بنده مغفرت څنګه نه کوي؟